ما تاسو تیر جمعه یو حدیث شریف ویلو چې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام په کمره باندې وردن نشم نبی علیہ السلام جاړي امام ودل د الله رسول ولی جاړي اماته دا جبرائیل علیہ السلام راغلی او ما ته وی چې ستاد د امت خلق به ستاد دان وسه شهید کوي امام حسین او دا د کربلا نه مال دا شګر وړه او ما ته وی چې کله دې شهید شي دا شګ بسره شي سره ام سلمہ فرمای چې دا مغه 61 هجری وا د لسم محرم ورځ وا د جبیر ورځ وا او ما چې او قتل هغه شګ سره شي و عبد الله بن عباس فرمای چې ما په دغه ورځ باندې خوب ولیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یخته ګډ ور دي دوړي به برتی دي او چهره غبار آلود ده امام عدل د الله رسول ولی دونه پریشان دا ستاسو حل له امامته چې اوس د امام حسین د قتلګاه نه راغم د امام حسین قتل اوس ما بخپل سترګو باندې وکړو چې زرا پاسې د مغه دا سن 61 هجری وا یو شپږم هجری وا د جمعې ورځ او د لسم محرم ورځ و د اهل بیت زما محترمو د کربلا په میدان کې شهیدان شو خو تر قیامت ته سبب وری راتلونکو انسانیت دا یو پیغام ورکو چې د ظالم او د فاسق په لاس باندې بیعت چرتم نه کوي ظالم او فاسق مخه ته به چرتم نه ټیټیږي اگر چې تاسو په عادت کې کم یې اگر چې تاسو په عادت کې شي جی کم یې تاسو وګورئ جی تر نن تاریخ پورې خلک په یزید باندې لعنت وای خو امام حسین رضی الله تعالی عنہ خلک تر نن تاریخ پورې په دې جمعې په دې منبر باندې نازم او زه دغه تعریفونو باندې ستړی کیږم نه زما محترم تاسو وګورئ زما محترمو هغه موږ له درس راکو چې د کربلا میدان دی په وینو کې لت بد ته بشي شهیدان شو د کور زنانه چې کوم د شهیدان شو واړه ماجومان منځ نه دی پریخه د قران تلاوت نه دی پریخه تاسو حدیث ثقلین راواخلی د بخاری شریف حدیث ته نبی علی سلام فرمای چې تاسو کې دوه شیزونه پرېږدما تاسو کې خپل اولاد پرېږدما اهل بیت در کې پرېږدما زما د اهل بیتو تابعداریو کوي زما اهل بیتو بس روان شي چرته هم نه گمراه کیږي او قرآن اونې صحیح مضبوط قرآن باندې عمل شروع کړي قرآن په دې دنیا کې غالب کړي چرته هم نه گمراه کیږي چرته هم نه ذلیل کیږي نه موږ اهل بیت پیژنو او د تاسو ته قسم خورم باندې عمر باندې چې نن په حقيقي معنی کې قرآن پیژندلې دي موږ قرآن پیژنو چې قرآن څه ته وایي زما محترمو صرف دومره پیژنو کچاویل نه شراویل وی ګورو د قرآن دی کچاویل چې خولي کې باس دینه حد پورې دی نور د قرآن څه مقصد دی هغه ای باندې ځان نه پویو امام حسین رضی الله تعالی عنہ د 12 کالو په عمر کې قرآن زده کړو حفظ کړو 25 حجونه کړی دي سونه جی 25 او بده کې اکثر حجونه پیدل کړی دي دا د امام حسین رضی الله تعالی عنہ د کربلا هغه پیغام دی چې موږ تاسو ته را کړی دی ما د امام حسین رضی الله تعالی عنہ د سیرت دی وخت کې ځکه ویلو تاسو وی چې لسم محرم خو تیر شوی دی د اهل بیت چې کوم شهیدان شوی دي کنه جی دا د لسم محرم د جمعې د موز نه بعد تاریخ کې لیکي چې د 12 بجو نه بعد شهیدان شوی دي او دا شیعاګان حضرات د اهل بیت چې کوم ماتم شروع کړي دا د 1 محرم نه شروع کی او چې کله 12 بجې شي د دې ماتم ختم شي اگر چې ماتم یې حیثیت نشته بشریت کې او اهل بیت سره مینا دا ټول عمر پکار دا په عمل کې هم پزړه کې هم زما محترمو د دې احترام دا چې کوم د موږ تاسو باندې سره جی واجب دی لازم دی ضروری دی الله پاک موږ تاسو په د اهل بیت په نقش قدم باندې روان کړي